अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 अक्टूबर 1972 یو جهاز د یوروګوای ښار نه چیلي ته روان. په دې جهاز کې د رګبي پلیرانو سره 40 پیسنجر او 5 کرو شامل وو. جهاز چې سفر څنګه شروع کو د موسم د خرابېدو په وجه اچانک د ارجنټینا په ښار مینډوزا کې د لینډ کولو ضرورت پیښ شو. د جهاز کپټن په ارجنټینا کې د لینډ کولو فیصله ځکه وکړه چې د ارجنټینا او د چیلي په منځ کې د غټو غرونو یو لوی دیوال و. دا غرونه هسې هم ډېر زیات خطرناک دي، خو چې موسم خرابي د دې دپاسه جهاز بوتلل د کمکلانو کار دی. د جهاز کپټن دا فیصله وکړه چې موږ به دا شپه په منډوزا کې کوو او په دویم سهار به د چیلي غټ غرونه کراس کوو. په دویمه ورځ فرایډې 31 اکتوبر باندې جهاز خپل سفر شروع کو. د منډوزا نه سانتیاګو ته 180 کیلومتر فاصله وه، خو تاسو ته پته شته په دې 180 کیلومتر کې د انډیز 15000 فیټ غرونه. د فلایټ 71 کپټن په دې روټ باندې تقریبا 50,000 سفر کړو، نو هغه ته دا سفر هیڅ مشکل نه. جهاز خپل سفر شروع کو او د انډیز 18000 فیټ اوچت غرونو باندې د جهاز د پاسه نیله اسمانو او لاندې تنه تک سپین غرونو. جهاز مکمل طور سره د سانتیاګو کنټرول روم باندې ډیپندنت و. اچانک چې دا جهاز پلانچون پاس ته ورسېدو نو کنټرول روم سره رابطه ختمه شوه. په غرونو کې رډار سره رابطه ختمېدل یو عام خبره ده. اوس د جهاز کپټن په ډیډ راکینګ باندې خپل سفر شروع کو. د دې نه پس د جهاز کپټن کنټرول ټاور سره رابطه وکړه او خپل سپیډ کنټرولېشن یې وکړو. د کنټرول ټاور سره د رابطې نه پس پایلټ خپل جهاز رائټ سایډ ته تاو کو او د خپل جهاز اوچتوالی هم کم کو. خو تاسو ته پته شته دغه ځای کې پایلټ یو ډېره غټه غلطي کړې وه او هغه غلطي دا وه چې د کلکولیشن غلط و. دی په غلطه ایریا کې ولاړو او د غلط کلکولیشن کړو. د دغه ټرن نه پس جهاز ته لږه شانته کې جټکې ولګېدې او د سپینو اوریځو ختمېدو نه پس پایلټ وکتل چې هغه ته مخې ته یو ډېر غټ غر ولاړ دی او هغه ته اندازه وشوه چې هغه تر اوسه پورې په انډیز کې دی. پایلټ چې څنګه غر ولیدو نو پوره زور سره د جهاز د اوچتولو کوشش وکړو، خو کاش چې دا کوشش لږ ساعت مخکې شوی وی، ځکه چې د جهاز مخوکه خو د اسمان طرف ته وه، خو د هغه ټیل یعنې لکۍ د غر سره ټکراو شو او د ټکراوېدو په وجه د هغه نیمه حصه بیله شوه او دې ټایم کې د انډیز دا غر د واورې نه ډک و. اوس د ټیل نه بغیر د جهاز ښه سپیډ سره لاندې را روانو. نیم جهاز د واورې په غر کې راښویږي او په یو خاص ځای کې راغی ودرېدو. تاسو ته پته شته په دې کریش کې 12 کسان مو هغه ټایم مړه شو. د خوشقسمتۍ نه په دې جهاز کې 33 کسان بچ شو. د کریش کېدو په وجه باندې چې د جهاز ټیل بیل شو نو اوس پکې ډېره خطرناکه او یخه هوا راتله. دا جهاز د منډیز په غر کې په 11000 فیټ باندې کریش شو او دې ټایم کې په دې غر کې ټمپریچر -30 و. دې چې څنګه د جهاز نه بهر ووتل تر کومې چې د دې نظر تلو نو تشه ولا واوره ښکارېده. دې د ټولو نه اول خپل مړه او ملګري په واوره کې دفن کړل او بل طرف ته د پلین کریش نیوز سره د چیلي ګورنمنټ هم حرکت کې راغلی. هغوی ته دا پته نه وه چې جهاز په ارجنټینا کې کریش شوی دی. فوراً هغوی سرچ اپریشن شروع کو چې په هغې کې 4 ایروپلین حصه واخیسته. سهار ماښام د سرچ اپریشن نه باوجود ایته هیڅ سم ملو نه شو. په دې سرچ اپریشن کې یوروګوای او ارجنټینا هم حصه واخیسته. ټوټل 11 ایرکرافت په دې سرچ کې شامل وو. بل طرف ته د پلین کریش په ایریا باندې څو ځله د ریسکیو جهازونه تیر شو. هلته ورله ډېرې زیاتې شوې هم ورکړې، خو د ریسکیو جهازونو هغوی ونه لیدل او هغوی ډېر مایوسه شو. د دغه جهاز مسافرو ته بیا په یو بیگ کې لپسټک ملو شو. په دې لپسټک باندې هغوی د جهاز پر حصه باندې SOS غږ ولیکلو. هغوی د واورې د پاسه د کراس یو غټ نشان هم جوړ کړو، خو بیا هم د ریسکیو جهازونو والا ته هغوی هم نه ښکارېدل. مسلسل 8 ورځې دا سرچ اپریشن جاري و. بیا په 21 اکتوبر 1972 باندې د دې جهاز ټول کسان مړه ولیکلی شو. په 11مه ورځ دې کسانو ته په جهاز کې یو ریډیو نلو شي. دوی دا ریډیو کنیکټ کړي او خبر پکې وړي چې د دې د بچ کولو دپاره کوم اپریشن شروع شو هغه بند شو. دې سره ډېر زیات دی مایوسه شو. اوس د جهاز ټولو سورلو ته خپل د بچ کېدو امید نه ښکارېده او هغوی ډېر زیات پریشان وو. د کریش په لومړۍ هفته باندې 15 نور کسان هم مړه شو. دوی د جهاز ټول سامان راټول کړو او شاتنۍ ښکلاوه حصې د بندولو کوشش وکړو. دوی په جهاز کې لګېدلې د پلاستیک لګېدلې حصې نه ځان له چشمې جوړې کړې چې د نور د ریفریکشن نه بچي. د سیټ نه ټاولونه وویستل او د خپو دپاره یې ترې نه ځان له غټې جرابې جوړې کړې. دا ټایم دوی سره د خوراک دپاره صرف 8 چاکلیټ بار و. درې ورسره د
دریم بوتلې وې او څه ورسره لږ شانته کې ډرای فروټس او په دې ټول ارسه باندې دومره ډېر کسان بچ کول ناممکنه وه. اول یو څو ورځې دې خلکو په دې خوراک باندې ګزاره وکړه. چې خوراک ختم شو نو دوی بیا کپړې او کاټن خوراک شروع کړ. کاټن یعنی ماروچ. په دغه خوراک سره دوی نور هم بیمار شو. د انډیز په دې غر کې دوی ته د انرژۍ لپاره هېڅ هم ونه میرادېدل او بل د دوی جهاز په داسې حصه کې کریش شو چې نه دوی بره تللی شو او نه لاندې راتلی شو. اخر چې د خوراک لپاره هېڅ نه میلاوېدل ډېر د مجبورۍ نه دوی د خپلو مړو ملګرو غوښه خوړل شروع کړل. ظاهره ده چې دا فیصله ډېره مشکله وه خو د خپل زندګۍ بچ کولو دپاره څه ناڅه خو بیا کول. خو دوی سره د دوی وزن ورځ پر ورځ کمېدو. په 29 اکتوبر باندې په دې جهاز باندې د واورې یو طوفان رالو او د جهاز او کلو حصه مکمل ډکه کړه او دا کسان پکې مکمل ډېر شو. اوس د دې طوفان نه پس په دې جهاز کې 9 نور کسان هم مړ شو او ټوټل پاتې شو 19 کسان او د 19 کسانو ډېر په مشکله باندې ځان د دې واورې نه راویستلو او د اکسیجن دپاره لاره جوړه کړه. ورځې تېرېدې او د سروایول حالات ورځ پر ورځ خرابېدو. نمبر په نمبر یو کس مړ کېدو او چې کم بچو هغوی د خپل مرګ انتظار کو. په 12 دسمبر یعنی د کریش 2 میاشتې پس 3 نور سروایول مړه شو. اوس چې کم 16 کسان بچو ای سره صرف 2 لارې وې. یا خو د خپل مرګ انتظار کوي او یا په هایکنګ باندې د دې غر نه وړي. 12 دسمبر 1972 باندې د رګبي 3 پلیران چې په دې جهاز کې شامل وو هغوی دا فیصله وکړه چې موږ به د دې غر نه اوړو او ځان له به مدد را پیدا کړو او کیدای شي چې د غر نه هغه طرف ته یو کلی وي چې هغوی زموږ مدد وکړي. دا یو ډېره ګرانه فیصله وه ځکه چې نه خو هغوی سره پروفیشنل ډریورز وو او نه چېرته هغوی دومره سخت ټمپریچر کې سفر کړو. ای د جهاز د ټپړې نه جوړ کړی شوي تانې او بوټان واچول او خپل سفر یې شروع کړو. مسلسل 3 ورځې خطرناک هایک کولو نه پس خو هغوی چې د غر نه واورېدل نو ویې کتل چې بل طرف ته هم د واورو غټ غټ غرونه دي او ټول د واورې ډک دي. د خوراک د کمی په وجه د دې یو ملګری د جهاز طرف ته واپس لاړو او نور 2 کسان د خپل مدد دپاره په سفر باندې روان شو. مسلسل 10 ورځې په واوره کې سفر کولو نه پس 61 کیلومتره لاره دی وواله. په اخره کې دی یو کلي ته ورسېدل چې هغه مکمل ګرین و. په دغه ځای کې دی اوبه هم ولیدې او ځنګلي ځناور هم یې ولیدل. د ټولو نه اول دی اوبه وڅښلې او اچانک دی ته د اوبو نه هغه طرف ته یو سړی ښکاره شو چې په اس ولاړ و. د اوبو د شور په وجه هغې خپله خبره هغه کس ته نه شوه کولی. نو په اس چې کوم سړی سور و نو هغه د یو کاڼي نه کاغذ تو کړو او پینې پکې کېښودو او د سیند نه یې هغه طرف ته یې وویستو. بیا د هلکانو په کاغذ باندې خپله ټوله واقعه ولیکله او هغوی ورته هغه خط واپس ورویستو. هغه کس هغه خط واخیستو او د چین اتارټیز ته لاړو. اتارټیز ډېر زیات پریشانه شو چې 2 میاشتې پس دا کسان د واورې په غر کې څنګه جنګېدي. خو اتارټیز دا 2 کسان د ټولو اول ریسکیو کړل او د دې نه ټوله واقعه معلومه کړه. بیا په 22 دسمبر 1972 باندې د کریش نه 72 ورځې پس 3 هلیکاپټرې د هغه هلکانو په نشاندهی سره د کریش ځای ته لاړې او هغه ټول کسان یې ریسکیو کړل. د دې کسانو د ریسکیو کولو نه پس د دې نور ملګري چې کوم مړه شو هغوی ټول یې په یو ځای کې راټول کړل او ښخ یې کړل. د هغې یادګار اوس هم په هغه غر کې موجود دی. که ستاسو زموږ د نننۍ ویډیو خوښ شوي نو کایندلی زموږ چینل سبسکرایب کړئ. السلام.